نیاحه په مړي یکرهو ماویلو چې ترجمه الباب کې د کم کراهیت ذکر کی هغه اسمانه لغوي مراد دي عدم جواز دلته د حرمت مراد دي او نو حتی ویل کېږي چې وهل روړي وهل مړي تا عمر پرې کې چې جاړي په ابو سليمان د خالد مرید کلیه ده څه جلوه جړانه مانه کې وما هغه جړانه منتا لم يكن نفع چې نفع فکینی نفع پیجنه نفع چغو سره چغې فکینی او لقلقم چغو سره ونقع التراب دی بل معنا کوي فلان خورې دوی فسر او لقلق صوت سوي دا د جاهلیت اعمال فکینی نو متقی جلان ممنون ده چغې سترګونه نبی رسول الله مخکې سترګونه وکړو به دي دا غیر اختیاري وي ها وفي قال حدثنا قرآن قال حدثنا سعيد بن عمر عن ابي بكر رضي الله عنه قال يوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان كان علينا يستجد كثيرا على احد من الصحابه وعلى من يتضوى مع من النار ويوم النبي صلى الله عليه وسلم هذه فاروي دا علي بن المغيرة بن شعبة دا حديث زویم اصلته داوي چې په پیغمبر د ضرورت دي تفسیر کې دا ځکه اصل کې وجه دا و چې عائشه صدیقه د دې انکار کوي ذکر دوی چې ګورځ پیغمبر دروغ نه اندازې مورید دي هذا عمر هذا مغيرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ينح عليه اغمري چې نو حبيوشي يعذب بما نح عليه تعذاب ملالي بفارج بدنا حوصه او کته چې ولا تجر واجره وزر غاره هغه جوابونه کړی تر دا محمود په کوم صورت یا خود وصیت کړی دې سبب شو یا راځه په وطن کې دا صورت او رواجو د نه نه مرتد نه کړی شابه دا نه مخکې ما فصل دی وړي فصل جوان کول یادې کې تفسیر ولګ او ترجمه الباب باب الكشف عن وجه الميت شابه او مستشوي شابه او پرشوي په توبه کې ماته مخلر کړو قوم منع کړ چې اطلاع تاسو پرې کړی پوزه به ویني دې غریب خفه شي شونډې پوزه یې پرې کړی ثم ذهبت اكشف بنهاني قومي حكم كانوا تنفروا في ولنبي السلام منع نکلم ها او قوم منع کلمه ودینه پتاو لګیدله چې کتل نه دي پتا او کته وي چې مخکې خو دې چې ابوبکر نبی اسلام وکړه ما جوابونه درته کړی په تاسو یې یاد دي مالک اصل مړي ګوري جواز شتا دې لپاره ګوري چې معرفت یې کې په دې لپاره ګوري چې واقعي مړ دې نه دي دې لپاره ګوري چې ورته سترګې کولوي چې ولې باندې کولوي اسی مين راوځي نه ګوري خیر دې او کنه دې د تماشې لپاره ګوري یا دا سیمړي چې په دې پریشي وي دې ګوري دا مطلب دی دا دې ګوره چې هغه د منی کولم او نبی له تاسو چې پاتې شو دا تقریر شو کنه بل دې کې راځي علي تام من نقلم نو هغه سره احسان او په خپل وطن نه خو دې تقریر شو ها او دې مونږ چې مې منی کوي ها او تولید عائشہ په تجارت پرې ستوري کوي حتی رجعنا شعائر القبر دا کرامت بعد الموت نشو ورپسې من طریقتنا او چې مرګونو له تپېړې ورکوي لکه د اخذ تسلسې جوړ کړي او ګریوانونه تیرې کوي ودعا بدعوى الجاهلیت خدای دې دې ما او خدای مونږ را دا خبرې کول ګناه ده ها د باندې څه صفات بیان او مرضیه دې ته کنه دا جایز دي ها یا موږ دې رحم دعا کول دا ټول مراسم کې ذکر د مړي د خیر د صفات کې په نظم کې په نثر کې دعا ورته کې دا ټول په مراسم کې داخل دي ها او چې وصیتونه دیونه کې او باندې پرې دي ها او چې ته وصیتونه کې مال پاره دي بیا فقیران پاتې شي يتكففون الناس خلقنا سوالونه دي ها او کله چې دا علماء سوال کوي شي
خپل اهل او عیال ته مال پرې ښودل دې کې مجال دی ها هغه دا مطلب و چې د وروسته په مکه کې پاتې شم د ملګرو د نه پته مړ بشه رسول الله مبارک تخلف نه بله معنا واخېسته ته به پاتې کېږي وروسته خو زموږ لپاره نه پس جوړېږي به مسلمانان او کافران وغیره او سعد بن خوله يرسي له درهم دعاء ولا اخرى لاجل ان مات بمكه دیو جن چې مکه کې مړ شو دا مناسبت د باب هغه په خیات دعاء ولا اخرى او دا ولې به په مکه کې مړ شو دا ځکه چې د هجرت ثواب نه باطلېږي او بیا هم د یو لوی منقبت نه محروم شو نبی علیہ السلام فرمایي چې کوم سړی په ارض مهاجر کې مړ شي د مرګ د دیو د وطن استین نه څومره فاصله څومره په خدای دوزخ نه لري جنت کې به ځای ورکړي نو څه چې صحابي د خدای بدلار ته ورکړي او د ارض مهاجر د مرګ فضیلت په پور شو کنه شبا او دا مقصد جبلمو چې خاون به مړ شو سره به وکړي وسلم په حسن تکر ورپسې جام وقال الحكم بن موسى حدثنا يحيى بن عبد الله بن عمرو بن جابر عن سالم بن وقيل حدثه هو قال حدثني ابو بكر بن موسى قال وجاء ابو موسى ونصر بن علي ولا ابو بكر بن اهل فلم يستطع ان يرد علينا علينا شيئا فلما اطاع قال هذا اليوم ولا اسف غيقنا وقدر اهلنا لا قدر ان يرد عليها شيئا ذكري بما او اخذ الشغي عليه فلما فاق قال اني بريء ممن برئ من رسول الله صلى الله عليه وسلم اتنا مر نشه مودا چلونه کې نسم برئ من الصالحه والحالقه والشاقه صالحه چغواله ابي دې خطا چغواله حالقه کې سر خړای څوټه موټه شي او شاقه چې ګریوانونه شاق کوي ورپسې شام باب من سمعنا منظر والخدود وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعرج عن سليمان وكان سئلنا عن سليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بنا منظر والخدود وكان وكان يقول عبد الرحمن باب ما ينهى ليس منا اي من طريقتنا يا زجرا وي وبه قال حدثنا محمد بن حسن قال حدثنا وجعل عن النبي وكان سئلنا عن سليمان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بنا منظر والخدود دا وی یا ویلا وا ویلا چې وی زه هلاک شم زه مړ شم او زه نه وجلم ډېرې وجه دا څه غلطه خبرې کول دا بډایګانې خدي کوسکه ها باب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا ابو وائل قال النبي قال اخبرنا ابو بكر ان يقال رضي الله عنه قال كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قد ما كان قد ابن خبر قد مضاف مقدر عبد بن حارثه او جعفر او عبد الله بن رواحه دا په غزوه موسی کې درې وړ شهیدان شو علي السلام ته د مرګ خبر راغی او درې وړ یې دیو کنه عبد بن حارثه په ماشوم لري کړی غلام متبنا جعفر د سر زوی د علي رور دی او عبد الله بن رواحه مشهور شاعر دی په مدینه منوره کې د پیغمبر د صفات کړی دی جلسه کې نه علي سم یو چې معلومه ده فيه في وجه الحزن غاف وما تنظر من سائر الباب شق الباب جودنا وتكتل نرى ترخذ قصوت كثير ما كثير شيء يو صغير راغي فقال ان نساء جعفر خذي وذكر بكاءهن چونك عائشه لري د پورا واضح نه اورېدل ذکر بكاءهن سروي يعني اصل بدايه چې ان نساء جعفر يبكي جار ولا يبكي تکي عائشه ونه لري ذکر دې اجمال سره تعبیر کو چې ذکر کړي سړي جلال دې خذو عليه السلام ته جاري حکم مرتبه ان کې وشمنه فذهب سړي لا ثم اعطاه الثانيه ولم يطع انه سوى وقت يدخل سيد كما ساعتنا لم يطع ساعتنا قد ياخذه ده غائب فرض کويږي اذا ما نه ملي سيد جاري قال انها هنا فاتاه الثالثه والله غلبه وقد ياخذنا فمنقال يا رسول الله وزعمت انه قال زعمتم ذكروا عائشه لله تشون دين اوري فاحت في افواه ان خلق وتخور واجوا فقلت عائشه ودور فاح پشوا او دې سړي د خیره او چې ارغم الله ان فقاغه اوري نه خلق وي دې پوده بخور کا کلکا وران مرده شي لم تفعل اذن وبنك ابك نبي الاسلام درته وي ادي نو تاسو خور وتوجه وجه او پرې نه خو نبی الاسلام من العناد تکلیفنا داخل قوم خذلي چې بار راځي وته جاري نو خپکه انا چې مشقت کې چې خپکه نو چې خپکه نو په خبره مړ مو کنه و چې په خلق له خوري واچو کنه
نو دا کار کولی نه شي او بار بار ورته راځي خفه کوي دا محبت عائشة و النبي عليه السلام سره دا د پورا غیر اختیاري کې په مخ کې آثار د حزني دا خو جایز دي نه خو سرزاد شکلات و دي او یا کثار د بیرماونه اذن حزنا قط وشد منه دا هم جنو د مناسبت دا واقع خلق تخپل غم ښکارا نه کې الله تخکارا کې الله تخکارا کول تشبيه وتوجيه یا الله ما په غم تکلیف کې دارانه لري کا خلق تموا چې دې تکلیف کې دارانه لري کا تکلیف والله لري یعنی قصد غیر اختیاري کې خلق تخکارا شي او خلق خلاصه دا چې خلق ته فریادونه د غم مکو چا ته فریاد وکړه کارا کول فریاد کول وقال محمد بن سعد رضي الله عنه وقال وقال يعقوب النبي صلى الله عليه وسلم انما اشرك وحدين الله ومن فلحتنا بجنة حكم فلحتنا جزع والجزع دا دې څه مناسبت دی دا غم ښکارا کول ته جزع وی فریادونه ما وی کنه جزع ګناه ده جزع القول الصحيح خراب خبره دام جزا چې خدای ورې غیرانی ول منظم کوم مال تکلیفونه راکې او ځوان نو په الله بدګمانه په الله څه ګمان کوي چې دا کوم تکلیف راوځي ځکه خیر دی دې ته جزع فریادونه انما اشکو بثي وحزني الى الله د شکایت کوم د بس زما او د حزن زما الى الله الله ورته الله فریاد الله تکوم او بس او حزن د ما فاته د وجه نه راځي نو دا نه زوی تللی دی کنه او د یوسف علیه السلام په شان بچي الله اکبر او بیا ځامن ورته شرم خوړل او کې غورځول دا حزن دا ټینشن د یوسف د لو د وجه چې کم دی هغه ته حزن ویل کېږي او بس مطلق غم ته ویل کېږي پراګنده غمونه چې وسوسه را روانه دي او سوچونه چې خدای دا بس کېږي زما جون بسنګ یوسف بس کوي هغه متعلق سوچونه فکرونه دا الله تعالی فریادونه سبحان بل جاتے ہیں تو ہاں يقول الشكاري من يبي فرنسا كما له ابو بكر كان يقال انا ابي وطول وكان ما له ونحن بالله بك ما جاء ابو بكر قال قال الله اكبر يرى الصحابه دي تقول اشتكى ابن ابو طلحه فمات ابو طلحه ذات وقت مرت عبد الله خارج مسافر فلما رات امراته تخذيولي انه قد مات چې خو مې مړ شو او دا مرته پته ام سلیم ته چې خاون مې بیګاله سفر نه روان دي نو هيئت شيئا نو څه شی تیار کړه ځانې تهيئت في نفسها شيئا ځانې خشتک ځانې دولې کو چې خاون مې را روان دي ډېر مو د صبر دی کله د څه ضرورت دي ونحته ما شمل لك فجانب د بیت کې فلما جاء ابو طلحه قال كيف الغلام الک څنګه دې بیت پوسو کو قال قد هذا نفسه یا نفسه سی قلار ده یا نفسه بدن قلار ده یعنی خاون ته دا مطلب چې جوړ دی او دا مطلب شو چې قلار شو کنه بس د دنیا د کلام نه خلاف قلار شو او امید لرم چې دمه شوی دی وې خاون نه مطلب ته چې دا جوړ دی شوی دی او ردی څه مطلب وو چې د دنیا د کلام نه دمه شو وزن ابو طلحه انها صادقه او په اعتبار ظاهر انا کې په اعتبار ظاهر صادقه نه او په اعتبار باطن صادقه وا هغه پیدا ګمان وکړه په بعد شپه دې راځه چې مې پرې وبل سره فلما اصبح اغتسل یعنی داسې خزه کنه یعنی حیران بشي کنه چې دې جړام نه کړي کدی جړا کړي وي دا وندیان خو به خبر چې دا وندیان خبرېدل بیا ابو طلحه ما خبر ولې ملک ورته خلک راځي کنه سترګې سری نه دي چې خامن پی کې ولې جوړې نه شق الجيوب خو پرې دا اچھا خو پرې دا هغه مخ وهل کو رست او حالانکه بچي دې سترګې سری نه دونه ځان برابر او ځانم دولې کې چې خیر کړه خاون نه ضرورت او بیا وته انه پرې چې خوب وکي جمانه پس خو به وته الوي نه وکړه نه پرې چې خاون نه خوب او بیا مل نو پرې چې ولان دومره صبر استقامت فلما اراد ان يخرج في اذن اعلمت خبره کې ما شمل فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم اخبر النبي بما كان منها الى الله رسول الله شيء ما اخذ ما قال صحابه فقال لعل الله يبارك له ما في ليلته
خدای بدل په دغه شپه کې چې کوم جماعت برکت پیدا کړي. قال چې په خارج من انصار فرأيت 9 اولاد خدای ولا 9 بچي ورکړل 9 من او كلهم قد قرأ القرآن. هغه زمانه کې قاری د قرآن خو عالم 9 وانه عالم. الله بادشاہ دې کنه خدای پاک انسان دغه ورکړي. لیکن د دې خدای ته ګوره ام سلیم او د دومره د دې خدای استقامت او صبر ته ګوره. قسم دې کوم استقامت په سلو کې راشي لکه په صحابيات کې. مس رسول الله مبارک دې صحابه او سلو خذو نصر درجو کړو سره. په هر کار کې شریعت مطابق څومره د خاون خیال ساتل د دې لمانې دې تیزن وخذو سره. اوس کمه تیزاونه هغه زمانه خزه څومره د خاون خیال ساتي. نازلی پسکے نعم العزلان ونعم العلاو. عزلان پیجنے ولی اوخ باندے یا پا اس خلق بارولین یو انڈے یو طرف تی بل طرف تی او پا دیمیاس کی میو شیف رو دے غیدل انڈی تا ہوئی مونگو تا پکتو کے سوالی انڈی او پا میاس کی چکم شیف رو تیرے تا سرباری ہوئی دا پاسا پروتی کتلی خودی کنا دریسی دون اللہ ذکر کی نعم العزلان صابر لپاره خدای 2 انډي او اخلي او سرباري دې پکې الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم الصلوات من ربهم لا يوعد الشو ورحمه ذات عيد الشو اولئك هم المهتدون ده سرباري شو دريسيزنا صلوات من ربهم خصوصي رحمتنا جمع ورحمه داغين الى مزيد مهربان رحمتنا ثوابنا شو او مزید د الله طرفنا رضا مندي اولئک هم المهتدون کی اشاره دی تر چې خاتمه باندې بل ایمان جنت صبر سے ہدایت یافتہ جنت صبر سے ورپسې شاه دا ترغیب ورکړي رسو خامخا بندله صبر راځي دا چې صبر نه وي بیا جل سیم تیرو ها ان بک لمحزون ابراهیم غفل بچی تا وي ها رضال پاس جاتا وي چې په تاسو دا باندې دا جایز دي نو خپل هم اظهار وتاو کې ها یعنی ملکی دا بدان خود وقتخانه که وقتخات رشی ختمی کی کنا اسے ختمی دنا وانت تبکی یا رسول جانا خطامنا کردی دا قال ابن عوف دا رحمت یعنی اثر رحمت لکی رحم راشی ثم اتبعها بأخرى بيدويم خبر مطلع دويم يسوي فقال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا فإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزون شابتي هذا مريض بمحك غير اختياري جراجع إذا لا أو شغي وهل ممنوع شنبنده يوقات بماريه داو بكالك لراتلا بيغوشة وشو راغي نبدت النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرحمن بن عوف سعد بن أبي وقاص بن أبي مسعود فلما دخل فوجدوا في غاشية أهل في جيتها في الطور فقال خيالي راجي قال مرضي قد فوزيا وفات شو قالوا لا يا رسول الله فبكى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى القوم بكاء النبي بكوا فقال لا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا جبل إشارة في الشنبه أو يرحمه تفجب أخي خبريوك فإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه وكان عمر يذهب فيه بلاطة كان الشيخ والي فعصابه وهل ويرمي بالحجارة ويحصي بالتراب ثوري ولا خلوك شيء ذلك أقول بهذا الإنسان وكذا أنا كمري سوق غمجن يخرج رباط كل شيء وربطي
ذلك وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا ابن وائل قال حدثنا يحيى قال اخبرني عمرو قال سمعت عن رضي الله عنه يقول انما جاء حد زيد بن حارث وجعفر وعبد الله بن واحد قتل ہے خبر و قتل شابت وفيه قتل عن اقوى من شك الله تعالى فقال يا رسول الله في الاسلام يعطي وذكر كانوا من امر ان ينهون هذه مناسبة واضح حديث شابت فقال اعلمهم وذكرهم من انهم اخرهم ان ينهون فقال ما كان فقال وان حدثني فبلغني وعلمنا اشهد بمحمد بن حاشم فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاحسن يا من الاسلام فقلت انا والله ان اشكر الله ما ادرك عنه ذكر وصلنا او پیغمبر دې مشقت نه پرې نه کول خاندان دخلوا قبلنا وتمحكي محكي قال حدثنا ابو بكر بن عبد الواحد قال حدثنا محمد قال حدثنا ابي محمد بن عبد الله قال دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند اليوم ان روحا ثم قال وقال من الاسلام بين خمسه من ذي اخوته وقال عليه وسلم وما له معه وامرأتان وابن والله معه وامرأته فرجع من الجنة ومن حدثنا عن ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان عن علي عن جنازه رواني غي تقياس نو پرې د امام احمد ابن حنبل او زمون د امام محمد په اختلاف نور دي کې دوه څه نشته احمد ابن حنبل او زمون امام محمد ابن حسن شیبانی هغه قیام ولا مستحب دي قدرت کوم او جماهیر چې څومره دي هغه دا قیام مخکې ثابت او عثمان څخه شوی دی بس او په صحابه کې اختلاف وکړ صحابه کې باندې صحابه کرام د قیام قائل حسن بصری وغيرها تابعيان او دې کې یو بل استراحت وره زموږ لپاره ناسخ پکې استراحت شي دې کې دویم دالي چې دا ودریدل ولي حدیثو کې متعدد وجې یو ذکر راځي دا رأيت ملجان تفقوه قلت کې وضع د جنازه احترام دې ذکر راځي چې دا قیام دې لپاره چې دا مړي سره روان شي کافي ونیسي په دې خدای علماء اتفاق دي چې کټ نیو لپاره درېږي دا په اتفاق مستحب دي کې څه اشکال نه اته ودې دې اختلاف بل ذکر راځي وینا يهودي جنازه الله رسول الله هو تو دې ځکه يهودي جنازه ده ولې نفس او نفس دې احترام به وکړو لکه جمعي احترام کو دې ورکو ولې دې شي د يهوديانو باندې زموږ د احترام سره دریم څه دي موږ دې د پاره يهودي جنازه ته ودرېدو چې زموږ په سر تیر نشي او دې چې زموږ د پاسه نشي بل څه راځي وي تاسو د جنازې ته ودرېږئ دا خو د يهودي جنازه ده وي فرښتو ته ودرېږئ فرښتې ورته د غضب راوړي فرښتې روان نو اسباب کې تضاحم نشته هغه وجه ده چې نفس کې ودرېږي او دا وجه ده چې فرښتې ورته لري چې موږ هغه کرام ودرېږو او دا وجه ده چې زموږ د سر د پاسه لاړ نشي او دا وجه ده چې د مسلمان پاره کې چې تعظیم وکړو د مسلمان پاره کې بل وجه ده چې فرښتې دی ورته ودرېږي د مسلمان پاره کې بل وجه ده ودرېږي چې کاټیو نسم او پرې دی یو نو دا اسباب کې تضاحم نه نو دا ټول جایز دي او مې دې مثلا له توبېخه چې زموږ د امام ثلاثه په باندې دا منسوخ دی او محشد لیکلي دي دا علی روایت دی چې نبی صلی الله علیه وسلم يقوم في الجنازه ثم جلس بعده اخر اشتهى ثم جلس بعده او بل ابن حبان کې یو روایت کان يقولون بالقيام في الجنازه ثم جلس بعد ذلك اې دې کې دې د بعین حواله ورکړل لو څه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس فهو حدث عن القران صاحب السنه بجواب الكتاب في اخر مثال من الذي قال فرمان النبي صلى الله عليه وسلم مؤلفكم استاذ تجاوز في السنه دي وكذا مثلا او توزع هغه صورت باندې محمول چې تو سره دی نو مکه نه تاسو ډیر راکې کې خوړل شي وي ها نو ماته یا په دې ځای باندې راځي او دې حالت نه په دې ځای باندې حالت نه 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 انا دې له رسول الله عنه او النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رب جنتا بين كل ما او دا فرض کفایه ترضی وسره نه کړی او حتى يخلفها او تخلفه شکر او توزع من قبل ان تخلفه یا کې خوړل شي مخکې راغلی نه چې ستانه تجاوز وکړي په ځمکه بیا خیر یې تذکیر وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن ابراهيم رضي الله عنه الله شي فقوموا فمن تبعها فلا يمس توزعا کې خوړل دوه معنی دي بعض علماء توزع في اللحد رسول حد کې نه کوي د خوړل شي مکه نه او بعض جراجح قول دا توزع عن عناق الرجال
على الارض من تبع جنازة فلا يقف حتى تلغى عن مناكب الرجال ګوره موي کنه دا راځي حدا لأن سعادة أمرت القيام شابته وإن فلحدثنا أحمد بن فلحدثنا من أبي بن سعيد مخبرني عن أبي قال ومن أبي بن عاصم فأخذه من تجد ما قال فجلس فجلس فنحن فرجع من العلم فأخذ تجد ما فقال فقال إن قد علم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك أبو هريرة تصديقه فمن قال من جنازة يومه وبه فلحدثنا معاذ بن فقال فلحدثنا جامع عن عبد الله بن عمرو بن مثل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قلنا يا رسول الله إن عجل في يوم قال مطلق دی فرشتي وسره دی ریتو دریګو زمون په تر د پاسه تیر نشي یا یو نفس دی ها من أهل الأرض من أهل الذمة شابته هذا الذمة مسلمانان دي داخلت شابته یا د دنیا اکثر پټو کې خدمت کوي ها او بل دغه چې تاسو ته قومون الملائکه ها خدا پر منسوخ دي ها هذا توي ها دا احمد او محمد دلیل دي منسوخ دي ها او موجود صحابو کې اختلافو چاته ناسخ رسیدلې هغه ویل باندې کې نه څه ودرېږي چاته نه دی رسیدلې هغه ودرېږي ومن فلحدثنا ابراهيم بن عبد الله فلحدثنا من سعيد المخبري عن ابي نعمان بن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتملها الرجال سړي له خذبنو خذب د کور ما بعد د جنازې وګونو اجازه قدموني بعض حضرات ویدا لسان حال باندې وي حال تقاضا را دي خبرې کوي چې تر مې وړه جنت ته او د دې بل حال تقاضا کوي چې مې وړه ګورې کاندې دوزخ ته لیکن دا ټیک نه دی ښه راجح قول دی چې لسان حال باندې आवाज کوي او مونږ نه ورو مونږ په نه پويګو ها دا یسمع صوتها كل شيء ناغلو دي کوم تعویل کوي اذا سمع نه مراد د غوږ سمع نه مراد د دې په حال ارسل خبر دی به د حیواناتنا وموينا يسمع صوتها كل شيء الا الانسان ولو سمعه لسائقا شابته سرعت ما دون الخبر حديث کې براشي تو پورا بره ضروري سرعت دو معنی دي یو دا چې پلار مونږه ضروري سرعت دا چې بي ساره وي وخت ولا مخکې مقرر کې بچه خبر پکې تیاری کې زری خاو او زمون په وطن کې خلق رسمونو رواجونو خورل نن بمړي 10 بجې او سبا 10 بجې جنازه یو شواروس خلق را غونډه و چې غوړګ پلان کې براشي خار کې دوستان دی بلاور کې رشتہ داران دی په کراچۍ کې دو رشتہ داران دی ټول خار په قیمته در بیغمه کاوه خراب بشي صاحب بشي حدیث باندې عمل کاوه ها بل باجی په وجه وصیت کړو وی که دروازه مرشد ما بشپې ته نه ساره کله شپې مرشم ورسته به مې نه ساره او د ورځې تقریبا داسې لسنې یو لس بجې ته وفات شو او مونږ مازیګر شپږ بجې دفن خیر اخلاص نو نظر کې دی نشو هغه نظر مخکې شاګردان وغیرہ دیو دا نه مخکې اوري راځي جنازه شي اشاره سے اسلام فانتم بين يديها وخلفها وعينها وشمالها وقربه قريبا منها وبه فحدثنا يوسف بن حدثنا ذكر انتم يشيعون تاسو مړو سره تدون کیه تشيع مړي سره د عظمت تفارتلون کی امشوا بين يديها او خلفها ويمينها وشمالها وقال غيرها قريبا منها جواز د ټولو شتا البته بهتر کم یو دی جواز خو د ټولو شته چې طرف ته دی کس نو دې سره د دې مړي خدمت وکړه کټ یو تا وګوالا ورکا خدا سالوي تعلق لس قدمه خي طرف او لس قدمه ګر طرف او لس قدمه شات او لس بلغ په دانشته په حدیثو کې ها اته مړی چتاول او مړی سره وګور کول او خیال ساته شي درون نه ګوري ما دې سړي خبره کولې په لار اسلمه نو جنازه روانه زموږ خلک خو خیال ساتي دا موټر هم ورو وشي دې موټر کې تم جنازه وا پښو ایمار ډرایور ته چې تر روزه دور کې لک ثواب ګټل نو مړی له میوګا ورکړه کټله
وی چې اوږده مې ورکړه وي شی درونو وی څوک راتلل نه چې رانې اوس وایي اصل کې خلک وې ستړي کړي وی اخره چې څنګه یې کړم ډېر درونو وی ما واده وکړه چې راشي ګنې غورځو مې یو څه سره کړه نو بیا ویداغی نفس ما ته دا کړي دا مسلې بیا مکه چې مړي له وګور ویداغی نفس ما مړي له وګور ورکړي ورپدې قال أسمع بالجنازة فإن تكون صالحة فقد تقدمون وإن تكون على سوى ذلك فاجتنبوا وتطهرون مع عبادكم على التطهر مع عبادكم وقبل الملك وهو على الجنازة قديمون جواز الصوت مشتاق وإن الله وتر يحب الوتر أو ندريخ بيختار بالبيتزا يا دري يا دا بهتره اصل کې بل ځای کې راځي چې درې صفونه شي نو سفارش ولا کوي نو دې وجه نه چې کله خلک کمي نو درې صفونه یې کا په ظاهر باندې عمل وکړه نو جواز د دوه شته د یو شته بیا درې خبر ورکول او څلور تکبیره بالاتفاق دا اراکی رکن د جنازې دي قبر ممبوز یا قبر ممبوز دو معنی دي قبر ممبوز یو جانب کیو قبر د مقبري غاړه کیو یا قبر منبوذ منبوذ هغه ماشوم ته چې د خلک ولد زنا ماشوم پیدا شي چې ته ورغی نو دواړه ویل چې په قبر د منبوذ یو ماشوم بیا چا ورغول او بیا مړ یا قبر منبوذ یو جانب د مقبره کې قبر فصفهم وكبر اربعا قلت من صفهم له مناسبت شو قال ابن عباس نورم به چې قبر منبوذ په یو جانب کې نو کې دي شي یو صحابي باندې دوی صحابه جنازه کړي د شپې رسول الله مبارک خصوصیت ته بیا ولا په قبر جنازه مثلا کوم ویلې وکړه او یا قبر منبوذ کې دې چې اوسه چې ماشوم خاص صحابه ودا خیال چې جنازه پې نشته نو سمې نه جمدی ماشوم چې مړ پیدا نشي او جمدی پیدا جنازه پکار ده تو سر پته او دا نجاشي خبره تیر شوی ده صلوا عليه جنازه وکي دا مناسبت د باندې سره صلوا سره تعبیر او صلات کې صفوف کني صلوا صلات کې صفوف وی نو ذکر دې مناسبت شو قال فصفقنا هذه استقبال راوي فصلنا انسان نحن صفوف قال ابو ذجاب عن جابر كنت في الصف الثاني ما کې شک دي ثاني دي ثاني دي شک نشته جواب ما شمال جنازې رسلي شي مستقات لنا ها دې زمانه کې رسول الله سره درې بچي بوتلي او خاط راغونډي درې سالون ما شمانه بوتلي پاره او خاط راغونډي سرور چکه میو سينو دام غنیمت دی ابن عباس وانا فيه وصلى عليه ابن عباس ما شو وكان هذه الاستوى ولا عنها ايش اختلاف بدي کې نشتا څلور تکبیر او د جنازې دي قیام دی والا او نیت دی والا او تسبیح چې څنګه الته اختلاف دی کې مکه اختلاف دی زمون پنځ واجب ټیک شو راغی پنځ فرض صرف یو رکوع اختلاف دی چې د لومبي تکبیر نه پس بسوي نو پنځ د ائمه ثلاثه بلکې امام شافعي او احمد ابن حنبل پنځ د تجربي تکبیر نه پس فاتحه او زمون د امام ابو حنیفه او د مالک پنځ باندې ثنا مسله دی روانه صبر کوا
نو څلور تکبیر د علماء اتفاق دی. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل على الجنة وقال صلى الله عليه وسلم والله لفظ راغی امام بخاری ټول خیال نو تعبیر دی په منځ شو نو منځ کې قیام فرض دی کې فرض منځ نیت فرض دی له فرض منځ کې توجه قبله ته فرض دی له فرض منځ او 10 فرض شابه دی له فرض خلاف الشعبي او دا دعا ده مو يكونها دعاء لا ينافي كونها صلاه منځ د خروج په تسلیم واجب داغي پنځ پاس فرض زمون پنځ دلته واجب داغي پنځ فرض چا به منځ کې امامت دې کې امامت منځ کې صفوف دې کې صفوف منځ کې تکبیرات دې کې تکبیرات البته رکوع سجده دې خدای ختم کړي ولې مخکې مړ شایبه د شرک هم خدای پاک د پیغمبر علیه السلام د وخت نه ختم کړي ها من صلى على جنازه اطلاق تموس بشي صلوا على صاحبكم اطلاق تموس بشو صلوا على النجاسي سماها صلاه وليس فيها ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيها لكن بموس كلام ممنوع وفيها تكبير لك ما ذكر كده تسليم لك ما ذكر كده وما احكامات التكبير تسليم في ما ذكر دي بالترتيب كان محمد لا يصلي الا ظاهر الترتيب بشعبي باطن ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها قول من ذكر ده وقت يا ممنوع ممنوع ويرفع يديه لا تفورتكو دين عند كل تكبيرة وهو لا تكبير تحريمك لا تفورتكو ده وقت اختلاف دلتا مثال تكمو الشافعي أحمد فنيس رفع اليدين عند الركوع سجود استكنا عند الركوع أو رفع من الركوع دلتا كم هر تكبير كي بلا تفورتكي أو زمان وضع مالك تفريس بتكبير تحريمك رفع الترستري تدلتا نشتا وقت اختلاف قال الحسن أدركت النار وأحقهم على جنائزهم من أغطوك رضوه لفرائضهم كثيرة فرائض فرق مختلف أغا خليل الجنازة في الدنيا كده ده فرض مضوى بسيطة واحد أظنون فكري كي پلان كي مولي سے براتي جنازة بوكي عليك حق ده تقتي بلادك إذا شافت ده تقول من منذنا كده نمانزة ده فارغ ناغا حق ده تكتا يونك نيك عالم راشي الجنازة كي او دا خپل د محلي امام پر راضي وي بیا دی او کله محلي امام راضي وي ګناه ده لا يؤم الرجل في سلطانه نسبه څه ویلي مأموم دي چې او سره په موضوع د غلبه کې نو زید هغه دی او د بل بار نه دی مولا راو جنازو ته کدا او جنازو ته کې پدر جنازو ته کدارات بلیات غټه شمله والی پینځه غدو چې تحته بار جنازو ټیکداران او وصله کې جنازو راغوا خلق مقل دي چې د دې څخه جمعه مولا حقدار کې خپل جنازه دا بارنه مولا راولي او د خپل مولا نه تاسو کوي هغه ورسه هغه یو راوړونو بیا ټیک او د خپل مولا دی باید اجازه ورکړي چې اجازه یې ورنکو د بار مولا جنازه او مکروه کار لا يؤم الرجل في سلطانه حدیث نه بعض علماء يدون په ظاهر عمل کوي الا باذنه وسرنا لګا امو الا باذنه وسرنا لګا نو ځکه چې چاته ما څو جنازې له دود او جنازه وکا نو د محلي د امام نه تاسو امام یې شو ویدار اجازه ځان ته کوي نه تاسو چې هغه اجازه مني غوښته نه کو البته موږ په کلی کې دا یو قانون دی زموږ په محلو کې په تورنګو کې چې هغه خلک بیا د محلي خلک هم خوشالي اذن دلالتن وي نو بیا غي کې کاو و الا دا څنګه شپ یو دیګا چې غیره ته وې چې مخکې شه والا مخکې کېږي نیوې نه مخکې کېږي او زموږ په سره دا وسابق ته بخله بخله اوس نه د پلان دا مضيء الدين صاحب حق سے هغه مضيء الدين دا مو اوس ته کوم وفات شوی یو څو کاله مخکې د سبیح الدین نو هغه مضيء الدين نو هغه د ټولو علماء استاد د مولانا شمس الله افغاني صاحب استاد د باباجي استاد مولانا برجان صاحب د ټولو استاد ډېر بهترین عالم د علماء به صفات کا مولانا عبد الجمیل صاحب برجان مولوی صاحب شیخ صاحب والد صاحب د باباجي مالوی نه تاسو ټول داسې علم خدای ورکړو چې حیران او جیو فصاحت او خشته سره وای زه خشته او ګرځیدا په مخکله چې هغه به چولې او پټکي خسته مزیدا نو خلکو به جنازو لرا واستري علماء برا واستو اذا مونږ استاد دې جنازه کوي په قسم دې جنازې لا براره نو تاسو ته کو چې مولوی صاحب امام څوک پلان کې
وی आवाज وکړي چې مولانا صاحب تاسو اجازه ته جنازه وکړم خلکو مخکې به وصل هغه بیا وځي نو بیا به جنازه کوي اوس خدا شي نشته اوس خو د جنازو باندې خپل ټیکداران دي هغه ټیکدار راشي د مخکې په مسله ودرېږي او جنازه وکړي جنازې نه پس مسله کوي دا ټیکداري سیستم خو نه او نو د ګونډلو منډه ده ته پوهېږي په هوا دا ټول اصول باندې ځان پوهېول پکار هغه انسان د جنازه وکړي چې کوم انسان باندې رسول وو د فرایضو لپاره دي راځي او دی پکې خلک ګرځي بس د دنیا هغه پېښور او چارسدې نه مستقل ټیکداران ورپسې شه جنازو مولیا او تعارض د ظالمانو نه راځي تعارض یې نه راځي 11 بجې په تورنګو کې نو 10 بجې په عمرزو کې نو 2 بجې په مانزو کې نو 6 بجې په تنګي کې او هر یو له خدای راسي او ماسوتن د دوی کار دی چې ماسوتن د موټر ډیک د صابون نه ډکول ورپسې شه مرضو وإذا أحدث يوم العيد وعند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم امام دې وبري طلب کی امام غوري ښا وبري طلب کی امام څه تکلیف دی او کچرته وبني نو بیا خیر ومغه حکم دی او مقتدی ک جنازه ولا روا دی په طلب کی نو بیا خو جنازه کیږي هغه پته امام بیا واجب وإذا انتهى إلى جنازة او يصلون يدخل معهم بتكبيرة الله أكبر تكبير التحريم قال ابن المسيب يكبر بالليل والنهار والسفر والحضر 4 وقال أنت التكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة وقال عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا الله الصلاة سره تعبير کړی وفيه صفوف وإمام وګور څومره بهترین دلایل ورته صرف یو سجده او رکوع او التحیات دا د ساقط دي بس او د لومړي تکبیر نه پس دغه اختلاف ته ما د تویخه ولا روان دي فاتحه او ثنا دویم پسې بیا څه دی دویم پسې بیا درود شریف دی ٹھیک شو کړه او دریم تکبیر پسې بیا دعا ده دعاګانې ټولې کولې شي زموږ فقهاو لیکلي دي چې دا دعا وکړه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا دا دعا وکړه لیکن د دې نه علاوه نور ادعیه ولې ممنوع دي ښا زه خو پکې وې زه خو جنازې نه مخکې ځم زه پکې دغه دعا وایم او زه پکې دا نوې دعاګانې کوم اللهم اغفر له وارحمه او دائما اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما بعدت بين المشرق والمغرب رسول الله بارك فيه اللهم نقل من الذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسل خطاياه بالماء والثلج والبرد اللهم اكرم نزله وبرد مضجعه وادخله جنتك جنة النعيم اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران بعضی ادعیه پکې زبر دې سره استحضار برابر شي او مړي ته دعا وشي او د حرف پکې ډېرې زیاتې بیا وایي هغه ډېرې زیاتې دعاګانې پکې کوي نو ممنوع نه دي ښه دعای معصور هر یو د دریم تکبیر نه پس وایي شي او زموږ فقهاو چې دا کومه دعا لیکلې ده دې کې حسن نشته خو د دې لپاره چې جامعه دعا ده مکمل جامعه دعا ده دا ویل پکار دي ها ضرورت تکبیر سره زمون فقهاو لیکلي استاق وقد کلاس غرزه هم او کلاس تړلې وي هو ضرور تکبیر سره الله اکبر د لاس تړلې وي السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم بیا لاس کته او کنه ضرور تکبیر نه مخکې لاس کته کې نو دواړه فقهاو لیکلي دي ها ورپسې شه ولكن من صلى ثم رجع فله قيراط ذلك يوم قيراط ثواب او چې څوک دفنه پوری سات دوه قیرات ثواب او قیرات مثل احد شابتي دا زموږ خلق د شریعت خلاف بعض کارونه اذان وي باقاعده دا بریلیان اذان وي په خبر اذان کوم ځای راغلی په حدیثو کې مطلب یې وقفه او چې جنازه نو ذکر بالجهر وسره کوي فلا رجو ذکرونه بالجهر وسره کوي دا په کوم کتاب کې راغلی الکه وی ذکر سمانه خو نه دی ذکر ولی معنا نه دی
د پیغمبر نه چې کوم کار ثابت نه وي د شریعت څخه کړي بدعت نشو معنا ولې نه دي من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد چې صحابه دا ذکرونه کړی په جنازې کې نبی رسول الله کړی دي تابعین کړی دي سلف کړی دي باندې و په قبر کې ورکوسي ما څو پته ناتونه و مې ورګه هغه د بکاوت دم کی خو او تناتو آیل ته به سره دا شریعت خلاف کارونه دا په جنازو کې دا ما ته وګوره په خادو کې چې کوم دا اعمال دي او دا خلق پکې کوي نو هغه ته موږ رسوم وایو دا کار ثواب په نیت نه کوي او په مړو کې چې دا کم زیاتی اعمال کوي دا ثواب په نیت کوي د شریعت انتیا کوي دې ته بیا دې راځي نو په مړو کې دا ظالمان وی نخري شروع کړي فلا رضا بریلیانو جنازې تاسو کړئ نقل عربینو ورته ذکرونه شروع کړي لا اله الا الله ذکرونه لکه بیخ دا په حدیثو کې شته نوې رواج دراوست او په قبر کې وته بیا ځان کوي ولې دې زموږ لا پیدا شو قامت متوقع په یو وخت او په دې ورته ځان زر مداوي ولې د دې ایوي خلک د ذکر ما معنا کوي نو چې په مانځ کې چې جوړې کا ذکر کا وکړه مانځ کې شته ګوره کوم شی چې د پیغمبر مبارک نه په کومه طریقه ثابت دی نو اقا طریقه من خلق توای سوا هغه نه زیادت ته بدعت وای د دې امور ممانعات په دقه حدیث سره راغلي دي كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار دا ځان نه څه جوړ کړي ناشنه پټکی او شنه کمیسونه بیختي ودا د دې شین غلا سره ورپسې شین کوتاکا شین کوتاکا دا دې نه نخري جوړ کړي ورپسې شه ابو اکثر يعني رسالة حديث يعني صدقت عائشة تصديق بجفتكي لدي حديث دير وي قد ملازمة ليرا النبي عليه السلام رواية كذا قال ابن عمر جابر خلقت فغرنا من قبل التاريخ والتاريخ فرض يا من الله الله كارث ثوابنا مضاعف في الجنة الله يتلاقى يسمع وبه حدثنا الله سبحانه وتعالى يومنا ما في قطبة ذاتيش باب صفوف الصبيان مع الرجال تيشو كده شو تاخد تكرار صلاة الصبيان مع الناس وتكرار نشتا هغه صفوف ذکر کړي چې په صفوفو کې درېږي او دلته کې صلات ته حد صلات ذکر کړي چې کله امام بخاری رحمت الله علیه بعد وخت ظاهر کې تکرار راځي په حقیقت کې نه الته کې اشاره ده چې معشوق بسط کې ودرېږي او دلته کې سوي جواز الصلاه بس بعض حضرات یو بل تعبیر کوي یعنی لیکلي خو نه معنی ده وي دا هغه نه صفوف چې صفونو کې سره سره ودرېږي او دلته کې صلات مع الناس چې مطلق خلق سره ودرېدل جایز دي دلته کې صرف جواز د صلات دلته کې سوي چې د نور منځونو په شان ته د نور لګي پرستو سب کې سره ودرېږي لیکن دا جواب ټیک نه دی ښه اوس بدل تبخر راشي ابن عباس وی د صف مؤخر کې رستو ما نو بدلته جواب شو چې مخکې دا معلومه شو دینه دا معلومه شو دینه چې مونږ په نفسي د معشوق چې څنګه په بغیر د جنازې نه کېږي جنازې شي او هغه نه معلومه شو چې اصل نو لګي صف کې دی صف خپل رستو دی ما شومان لکه د مور بالمصلى في الإسلام والمسجد أو الجماعة مصلى کې بکې عیدګاه بار دی بکې په جمعات کې باندې زموږ فقهاو لیکلي دي ما ته ګوره چې موږ په جمعات کې مکروه لري به عذر
عذر دا دی چې باران دی بیا جومات کې کولی شي او که عذر نو نشي کولی یعنی فقهاو دا لیکلي دي که مړی او امام او صفونه ټول په جومات کې بیا مکروه دیم لیکلي دي فقها چې که چېرته امام په جومات کې مړی بهري بیا مکروه دیم لیکلي دي فقهاو شامل کې شته که امام او مړی د جومات نه باري نور صفوف په جومات کې بیا مکروه لیکن اختلاف پکې راکوټه غونډه بعد سلف اختلاف لري مر باندې لري ها شافعي چې بیا خپل پکې د خیر مذهب اصل کې عائشه صدیقه وایي هغه دا د امام بخاري جمعه کې کولی شي ولی عائشه صدیقه یو ځل یو څوک په پاتشو جمعه ته راوړل چې په شرکت وکړ هغه په بدو غړل او جمعه کې جنازه وکړ وی نبی رسول الله صلی علی ابن علی سهيل یو دوه کسانو وفات شو سهيل غالبا که دغه څوک دی هغه وفات شو نو نبی رسول الله ور باندې جنازه په جمعه کې کړې تاسو پوه شئ ایو حد لیکن هغه علماء جواب کوي چې ممکن نه چې نبی صاحب معتکف وو ابن بیضاء صلى على ابن بیضاء سهل او سهيل یاد شراته نو هغه باندې هم په جمعه کې نو ممکن نه چې علیه السلام معتکف وو ځکه په جمعه کې لري بل عذر به ما ته وره راځیندا چې رسول الله مبارک جنازه بار رسول الله کې کړی مسجد نبوي د موږ فضیلت څومره دی نو په جنازه په باندې په جمعه کې جایز و نو بیا د مسجد نبوي د موږ فضیلت ولې پرې خاور هغه صلات دی فضیلت لري نو دی ونینا وای جمعه کې په جنازه نه کې بار مکه احتمال لري تلوث د جمعه د مړي نه شي پریوزي او جمعه کې کړل نه شي وایي په خبره تاسو مخکې او په زمانه کې په حرمینو کې کیږي خو ضرورت دی بار وصل ګراز دي ها مړي دی هر مانزه پته پینځه شپږ واته جنازې دي لازم چې مونږ چې پکې دي واته جنازې او ډېر خلک مبارکه جنازه وي نو دی وجه نه په جومات کې کېږي یو ځای دی ها صاحبہ استغفر قائم شهاب النبي واستغفر به بالمصلى ده مناسبه ده دیگه ابو هريره یو حدیث ده لکه ما ته متوجه شه غالبا ابو داود کې انا تعالی کې من صلى على جنازه في المسجد فلا صلاه له فلا شيء له دیگه کمزور دي ها او آثارو کې باید صحابه په جمعه کې جنازې کړې دي او ما په جمعه کې جنازې نه دي کړې نو امام بخاری هغه تجربه کړې دي او نور علماء دي نور تجربه او د اختلاف هم کې دی په جواز او عدم جواز کې نه دی ها په کراهیت استحباب او کراهیت تنزیهی جمعه کې اوغله به داوود مکروه تنزیهی ده تحریمی نه ده دوه پسې شه فكما من هذا وفي خلافه ابراهيم بن مسلم الذي حدثنا وقال حدثنا وقال عن بلال يوم يوم محمد يقول جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم ورجل ورقه قريب من موضع الجنائز عند المسجد والفتاوى لك موضع الجنائز امام بخاري يبقى خبر دار بالمصلى والمسجد المصلى حديث يروي بالمسجد يروي ويجي دي قياسا کله ترجمه الباب قياس کې چې دا موږ په مصلى کې کول شي نو دا موږ په جمعه کې کول شي دا قياسا دوی او نور ما تفصیل کوي دا څه چې دا حسن ابن علي خذ الطوالا فقط خذ یو خان خیمه په خاص کړي وو ډیره وو ضرورت له وقورت لو جاء دراتلا ثم رفعت لا خيمه بیا قورتك وسمعوا صائحا سمعوا صوت صائحا يوادي ورد يقول سبي الا هل وجدوا ما فقدوا کوم شي ورو کړي وي مونږ نو بل ور جواب ورکړي فرشتي بل يدي سوپر قدرت نو چې هر کله ته مړ ځان سره واپس سم دې کولې نه چې روپې درې سره او کته زه وته دعاګانې کوم نو دعا خدای ولي بارم کولې شي
کته د نفلونه کوم نه نفل بارم کولې شي دوتر پسې شه وبه قال حدثنا محمد بن ابراهيم وتعالى عن ابراهيم محمد بن عمرو بن شيخ رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله اذا كان في نار الله يقول من صار يدخل قبرا يعني المساجد الخيوم ولولا ان تكون قال ولولا دا یې راځي چې خلک بوته تجدید کې د قبر د قبره غير انه اخشى اليك من اتخذ مسجدا شابا اصل کې بنفاس کې بلشي دا خو نجات وا مونږ جایز نو دا وخت کې جنازه په ټول شي کنه او ټول شي بس نفاس ختم شو غسل ور کې پاکه بشي ها وبه قال حدثنا محمد بن حدثنا يزيد بن قال حدثنا محمد قال حدثنا ابو بكر بن ابي عن قال عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول في ذلك فقام من القران وقال ان يكون من المرء ورجل وبه قال حدثنا محمد قد توصل تبكم دی جماهیر وی ائمه ثلاثه اذا خذ بعجیه مخامخ غره او د سړی با سر ته مخامخ غره او زمون د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په نسبت دوارو با سینې ته مخامخ غره خدا اختلاف په اولا او په غیر اولا کې په جواز او عدم جواز کې نه دا علماء په اتفاق یو جست مخامخ امام قدرت جرازه په صحیح ده په ته دی ونی سر ته دی ونی یو جست هم لو ته پوښتنه شي وبه قال حدثنا امام بن قال حدثنا عبد الله قال حدثنا امام جبر قال حدثنا الله بن جبر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم على رسول الله في فاتح الرحمن والصلاه دغه وخت او وسط کې ما فرق کړو تاسو یې څه ویلي ساکنه متحرک او متحرکه ساکن یاد دي نو وسط ساکن دي نو متحرک کا په هر یو جزء اطلاق کوي او وسط متحرک دي نو ساکن کا علم یا اخلا نغي وسط وای نو وسط متحرکه ساکن اندام مخصوصه باندې ودرېږي مخکې کېږي هغه د اطلاق او موږ وایو چې دا وسط څه شي دی وسط نو د سر نه خو پورې هر ځای ته ودرېږي شي او زړه بیا محل د علم دی نو موږ ځکه بیا زړه غوړه کوو شابه دی مقالو کا دې کې خدا څخه ذکر راغلی د سړي څخه نه دی ترجمه الباب کې سړي ذکر راغلی نو حدیث په شرط امام بخاری نو برابر رجل هغه چې دی نو د په یو روایت څخه د سړي سر ته ودرېدل په ابو داود کې شته نو هغه د په شرط برابر نو ترجمه الباب کې اشاره ورکړو حدیث را نه و شابه دی صحیح مناسبت وبه قال حدثنا محمد بن قال حدثنا سليمان بن علي قال حدثنا سعيد بن عبد الله بن النبي صلى الله عليه وسلم حمد علي نجاشي بن وهب صحيح مناسبت الكتاب دے واو جی اول تکبیر کی ثنا سورۃ فاتحہ دعا او دعا ولې فاتحه زمون په سبا پکې راوړل فاتحه کې خبره سبا به وي ان شاء الله ارادي مو په جهر سره وي امام یې په جهر سره وي جهر پکې نشته زی مصح بیمار دی تو به پکار ته یو او یا خاصی بیمار دی واو توکي چې انسان بچي بیماری خپای الله تعالی شفا وايي یا الله تعالی شفا وايي اللهم اشفي شفاء عاجلا لا شفاء الا شفاء شفاء لا يغادر سقما ولا شفاء چا بچنا جوړ ټول دی الله جو جیور پسېش جنازه کې امام مختلف هم اخر عام على الفقه شرط استدعوا علماء تدبير قدم واحد لا نشتاق شعبية وفقية تدبير قدم يو رواية باكستان خدانا تجري يو قدم يو لن قدم يو صلى الله عليه وسلم اگر جنازه مسجد جگہ اکٹھا کرتی ہے جماعت کے لیے نہیں ابتدار وفات في المسجد امام وقوي نو جنازه تولي ولي كل شيء خبر فوضى او طلبه بڑی تجویز دی بالکل لاول مولا پلوټه استنجاو لوټه سره او هغه لیکلي خان بیا بولا په اوبو باندې استنجاو اوبو باندې
بیا دې هغه کڅوړه لاس ته چولې هغه لري بل کڅوړه دی واچي بیا دې ولا خپل کې معمولي بواچي دا شونډې دی ولا دا دې پوزه کې ولا دې وګورئ دې ګوره ورته بیا دې ولا مخ ویني بیا خیله بیا پرځن لا بیا دې ولا سر باندې مساو کی بیا دې ولا خپل دا څه شي شو بیا دې دا چلو کی سر دې ولا ویني دې زمانه کې صابون ست صابون نه ملي شي خان سر ولا ویني یو د بواچي نو صابون پیوږي بیا یو د بواچي صابون ته لري کی بیا دې واچي ترې د صابون ته لري نو بیا دې وته بل کس لزمایل کی نو خې طرف دی ولا ویني طرفونو سره درې خې طرف درې ځله واچي نو بیا دې بل طرف تمایل کی نو بل طرف دی ولا ویني خیر په تولیه او چولې شي لکه دا کفن اکثر اندامونه ښکاري په تولیه او چین او چولې شي او دوه طریقې دې پاسر کې دې خامخ کې مخ او خپې کې دې خامخ ولا پلې تکي او دې مطلب تاسو په هغه ځای خو درې دا چې خپې ولا پلې تکي او سر ولا مغرب تکي ولا سر دې چا او کنه وایي چې بل طریقې څه د مخبورونو څخه سر دې ماته ها دې طریقه ده دا ماته مستحب ده والد سے مدرسې له 10,000 روپۍ چرته کړی ده ماشاءالله تفسیر رقم دیوی زما د څلور نه ډېر رقم روک شوی دی ټول کور پریشان دي الله دې راکړي او د دې والد ته دې درشاته کړی الله دې ولا قبول الله دې ولا آخرت د کټو دی چا ورکړي د خدای غیره د دنیا او آخرت برکت او چې چا راځي مکړي د خدای غیره د خیر او برکت دا یا ستاسو چې څوک چا په دیول کې حدیث کې شي او په هغه ځای کې ولګي چې موږ ته خولې دا ورکول چې ولدي لګول چې ورکی دی او شان ثواب دی چې ولا خدای دې مو ماشاءالله ما چې په دې ثواب مدرسه کې ثواب دی او حدیث پاک کې راځي ترسو دا پیندل اویلان دی ترسو نو اویا زر فرشتے ولا نواجه او یو حدیث کې راځي چې چا په جماعت کې مصالحه وکړي مصالحه په جماعت کې وایي نو ترسو چې دا مصالحه په جماعت کې قائم او رشید دي نه تاسو ته پورې فرشتے د رحمت وایي جماعت کې دې ثواب زموږ دا مدرسه په منځره د جماعت څخه هغه ثواب بیا څه فرصت ته جماعت دا حدیث درسونه وکړي دې دې